نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زما امت الله تعالی پنځه خصلتونه پروژه کې ونصیب کړی دي چې هغه و نور امتو ته نه دی ورکړي، چې هغه خاص خاص شیان دي. اما واحده خلوف فم الصائم، پاغو پنځو کې اول دا دی چې روژهدار د خولې بوی اطيب عند الله من ريح المسك، دغه د خولې بوی او الله تعالی ته تر مشک لا هم زیات خوند ورکوي، او الله تعالی ته دومره خوند ورکوي دا د روژاتي د خولې بوی. حالانکه د انسان د خپل خولې د بوی څخه خپل بد کیږي په روژه کې، د بل خوله د چا په یاد، خو لیکن الله تعالی ته د دې نبی علیه الصلاۃ والسلام د امت چې روژه نیولي هغه د خولې بوی، هغه بوی و الله تعالی ته ډیر خوندور دی او ډیر خوند ورکوي. دغه د باز پښتنې کیږي وای دا مسواک وهل په روژه کې څنګه دی؟ مسواک وهل ارکه مسواک وهل په روژه کې جائز دی، که تریخ دی که خوږ دی که تریو دی که یو خوند نه لري ار مسواک دی هغه جائز دی، مستند طریقه د اجباک نه لري. البته د مبشن ما بعد د انسان د خولې څخه هغه بوی راپورته کیږي، باید د مبشن ما بعد بیا مسواک نه وول ځکه هغه بدبوی چې هغه د انسان د خولې څخه بیا ځي چې هغه الله تعالی ته خوښه ده او خدای ته خوند ورکوي. نو د مبشن څخه بیا باید د مسواک نه وي، او کچیر وي تر ماښامه پورې چې مسواک جائز دی، باک نه ده، په ګناهګار نه دی. څه طریقه ده چې د مبشن ما بعد نه وي، البته کې وي باک نه لري. پاتې سول یو ټوت پیسټ دی په برش باندې چې دا دوا استعمالي د انګریز شي اسنه ترکا خو مسواک وګ سره موږ پکې کې نه آی ټوت پیسټ وزن سبب 100% استعمالي دا د انګریز شي. حالانکه په مسواک د اویا مرزو دوا ده، په مسواک وهلو کې د اویا مرزو دوا ده چې کوم مسواک وای ول منځ داخل منځ په 25 الله تعالی ګرځي چې نه وای بعض کتابونه هغه سم مکروه دي کې د منځ ته مسواک نه ول منځ مکروه بعض کتابونه دا وای. خو لهدا دا ټوت پیسټ کم دی دا کچا ولې په روزه کې د ورځې روزه په خرابې نه په فاسدې نه ماته نه ده، البته مکروه عمل دی په روزه کې ټوت پیسټ استعمالول. کچېری جن تیر سلو بیا که سره روزه ماته بیا روزه فاسده پاتې سلو د مسواک ده که ترخی وبي او کې خوش خوندي کې غزه خوند نه ار څومره نارش د سړي تیر سي حتی چې بعضي رشيله د مسواک د تیر سره هم په دې باندې روزه ته نقصان نه رسیدي په داسې نه طریقه کې دونه خوند پروت. لیکن انګريز روزه ته بیا راس چې هغه باندې د روزه خرابېږي، لیکن په سنت طریقه باندې دي په روزه کې الله پاک نور ثوابونه در اچي. نو دغه مسواک باید د ورځې د مابشن ټیمه څخه بیا نه ولسي. خیر ول د دوی درې مسلې باندې بیان کوم بیا باغه حدیث په مخه واخم. بعضی کسان د دې ستنو په اړه کې پوښتنه کوي چې ستن یا غریب باندې روزه ماته ده کنه، په غاښ ټول باندې روزه ماته ده کنه. دا مسله واوري چې اره کم ستن کده رګي کده غوشي کډریپ یې ک انجکشن په دې باندې قطعا روزه نه ماتيږي، نو روزه ته نقصان رسیږي. ټول د مذهب کتابونه ټول دا وایي چې په ډریپ او په ستن باندې کده رګي او کده غوشي په دې باندې روزه نه ماتيږي. البته کچيري چا په میده کې خاص تن وونه دا باندې روزه ماته ولې ځکه هغه ډایرکټ په میده او بل د وینې خبره کچا وینه وښله او یا چاته وینه ورکړه وینه ولګول چا وینه وښله فرض کړه ډاکټر ورسې د ټیسټ لپاره وینه وکړي یا ګس دی چا د لپاره وینه ورکړي دغه لپاره وینه وکړي هغه بل بیا وینه ولګي لہذا وینه کولګي کې وکړي روزه ته هیڅ نقصان نه کوي. خو بعضی کتابونه دا وایي چې دغه تر ماښامه پورې وزنډیږي کستن او ک ویني چې وزنډیږي افضل خبره ده کنه وزنډیږي د ورځې ولګيږي غرمه ولګيږي مابشن ولګيږي ستن ولګيږي ډریپ ولګيږي غاښ وخیږي پورې کې ستن ولګيږي روزه ته هیڅ نقصان نه رسي کوي نه کیتر او هغه ستن جنتیر نه دا روزه ته هیڅ نقصان نه چې بعضی کسان وايي پستان باندې روزه ماته ده دا د ځان خبره پستان باندې روزه قطعا نه ماتيږي. بعضی کسان د باقی په باره کې مجلس کوي چې باقی باندې په باقی باندې روزه ماته ده کنه ګوره کوي پر دوه قسم دی. اول یو اختیاري دی په خپل اختیار سره کوي وهل دی ګوته په خپل کې اچول بیا کوي وهل، یو غیر اختیاري دی کوي تعالی راځي بیا دا اختیاري کوي پر دوه قسم دی چې ګوته په خپل کې واچي یا په ډکه خپل باندې کوي وای او یا لږ کوي وای. کچيري یو انسان په خپل اختیار سره کوي وای ګوته په خپل کې واچي په زور کوي وای دا کتاب لیکلی دی که په ډکه خپل
خوله سره کوي ووي په ډکه خوله سره کوي راسي بیا روژه فاسده ده روژه ماته ده او که چیرې په ډکه خوله سره نه لږ لږ کوي لږ لږ به کوي بیا په هغه باندې روژه هم نه ده ماته او که غیر اختیاري کوي و چاته راسي هغه که په ډکه خوله سره او که لږ هغه روژې ته نقصان نه رسوي که لږ به کوي که ډېرې به کوي هغه قطعا روژې ته نقصان نه رسوي نه په هغه باندې روژه ماته ده په اختیار باندې که چیرې تا کوي وولئ او دغه کوي دونه و چې ډکه خوله و روژه په ماته ده هم که ډکه خوله نه و روژه نه ده په ماته ډېر کسان د رانجې و د تیلو په باره کې پوښتنه کوي یا د سترګې د دوا په باره کې پوښتنه کوي یا د غوږ د دوا په باره کې پوښتنه کوي او یا د انهیلر په باره کې پوښتنه کوي مختصرا نامې زه واورئ سوچونه د نورو خوا سره وګرځوئ دا فرانجې باندې چې د ورځې 20 واره سترګې تورې کړي هم په دې باندې روژې ته هېڅ نقصان نه رسېږي سترګې خوږېږي په سترګو کې دانه ده درد کوي سرې دي اوښکې کوي په دې کې دوا واچول په سترګو کې دا روژې ته هېڅ نقصان نه رسوي چې د ورځې هر څومره دوا په سترګو کې واچوي پاتې سلو سر غوړ کې بدن غوړ کې مخ غوړ کې په ژېړو تیلو باندې یا په نورو تیلو باندې دا روژې ته هېڅ نقصان نه رسوي پاتې سلو د غوږو دوا او د پوزې دوا که په د پوزې د خوا چا دوا واچول هغه خامخا تېرېږي په دې باندې روژه ماته په غوږو کې که چا دوا واچوله هغه خامخا معدې ته ځي د معدې ته سروي دی دا غوږ د غوږ په دوا روژه ماته ده د پوزې په دوا روژه ماته ده د سترګې په دوا چولو باندې روژه نه ده ماته نه دا نقصان کوي که چیرې پر یو چا باندې د شپې غسل واوښت بیا د غسل نه وکړي پیشلمه یې وکړي سهار اذان پر وصلو روژه یې صحیح ده هېڅ باک نه لري د اذانه بار دې ولمبېږي که نر یې که ښځه د اذانه بار دې خپل غسل وکړي لیکن لمونځ به نه قضا کوي که لمونځ قضا کوي ګناهګار د لمانځه په وجه ګناهګار دی البته روژه چې ده هغه یې صحیح ده روژه په دا باندې نه خرابېږي چې ده نو سهار دپاره د غسل نه وکړي هغه که نر یې که ښځه په دې باندې روژې ته نقصان نه رسېږي او که چیرې یو څوک د ورځې معذوره سلو بیده و معذوره سلو دا روژې ته هېڅ نقصان نه رسوي ما خپل غسل دې وکړي روژې ته نقصان نه رسوي اوس که چیرې یو چا اودس کوي او یا یې غسل کوي اوبه یې غرغړه کړلې هغه اوبه دې لږ خشجن تېرې سولې آیا په دې باندې روژه ماته ده که نه و کتاب لیکلی دي که چا غسل کوي او یا یې اودس کوي اول خو دې کوشش وکړي دومره دې اوبه نه غرغړه کوي چې د داسې اوبه تېرې شي البته که چیرې جن تېرې سولې نو بیا یې روژه ماته ده یوه روژه به بیا د اختر آباده راګرځي زه دا ګی و بعضو کسان ته وایم که چیرې د شپې فرض که غسل در باندې اوښتی ته پیشلمې ته راپورته سې غسل نه کوې د اذان آباد یې کوې صحیح دی باید که وکړې هېڅ ګناه هم نه ده اذان آباد یې وکړه بیت یې وکړه خو لیکن صرف د اذان څخه مخکې ښه اوبه غرغړه که په پیشلمې په ټیم باندې اوبه که تېرې مثلا نه ده خو پیشلمۍ دي ښه اوبه غرغړه که خوله پرېوه بیا که څه چې غسل کوې که بیا که سره خوله نه پرېوې هم بس خوله دې پرېوله ده به نور خوله پرېولل نه غواړي مخکې له هغه د پیشلمې باندې خالي که د خوله باندې اوبه غرغړه کوه که نر یې که ښځه یې کله کې دې اوبه غرغړه کوي بیا به د دې لپاره تکلیف په سهار کې نه وي اوس نو که اوبه نه کوم غرغړه غسل مې نه سمیږي نه برابرېږي چې غرغړه کوم روژه مې خرابېږي په دوو سوچو کې بس په پیشلمې باندې کله کې اوبه غرغړه کوه قرار دغه بعد غسل کوه مازخلي په خوله باندې اوبه ګرځوه خبره خلاصه دا د ښځو باره کې هم دا یوه پوښتنه ډېره کېږي چې که چیرې په روژه کې و ښځې ته ناجوړي راغله روژه یې نیوله ده غرمه وراله ماپښین وراله مازدیګر ناجوړي وراله څه چم به کوي د دې روژه ختم شوله روژه یې فاسده شوله خپل خوراک دې وکړي خپل خوراک دې کوي چې د مازې ناجوړي وراله خپل خوراک دې کوي امساک به هم نه کوي ولې ځکه دا قابله د روژې نه ده یا نه منه تر ماښامه پورې به خوله نه بندوي بلکې خپل خوراک دې وکړي او که چیرې یو ښځې څخه ناجوړي ختم شول په روژه کې یو ښځه ده ناجوړه وه په روژه کې خپله ناجوړي ورغلې وه خو دلته غرمه یا ماپښین یا مازدیګر په روژه کې ناجوړي ختم شول اوس به څه چم کوي روژه خو نه ده صحیح لهذا تر ماښامه پورې به امساک کوي خوله به بندوي دا واجب شی به نه ولې دا د روژې د نیولو قابله شوله صفا شوله هلته دا د روژې د نیولو قابله نه وه ځکه دا به خوراک کوي هېڅ باک نه لري امساک به نه کوي دلته به امساک کوي ځکه دا د روژې د نیولو قابله شوله دغه رنګه چې یو مسافر پر لارې باندې را روان دي روژه یې نه وي نیولې نیت کړې نه وي یا یې پر لارې خوړلې مسافر راشي کور ته راورسېږي بیا د ده دپاره خوراک کول نه دي جایز بیا به دی چیز کوي امساک به کوي بیا چې د خوله به بندوي بیا به امساک کوي تر ماښامه پورې د دې روژاتیانو او د روژې احترام به کوي روژه چې دا هغه به نه